سورہ فرقان اتلسم سپارہ آیت نمبر اول مخی صورت سورہ نورو سورہ نور کی آغا سیزون آغا ذکر کرل چه دا آغین دا مسلمان دا پارزان ساتل آغا ضروریو چه دا عادتونو دا خویون دا زان نلری کا تبا خیسته شي تبا مزین شي معاشره به هم سمشي د بے حیاین هغه پاک شي. نو اس په دې صورت کې هغه اخلاق او هغه صفات ذکر کړي چې دا په ځان کې راول نو بیا به برابر شي او تبا خیسته شي. یا مخکې صورت کې بیان هغه د معاشره د سمیدو شو چې معاشره په دغه قوانینو جوړه کړه چې بے حیايي هغه ختم شي، معاشره هغه پاکه معاشره شي او په هغې کې خبرې هم سمي او په هغې کې کارونه هم سمي د قدر او د عزتي. نو اوس په دې صورت کې وایي چې معاشره د بے حیايي نه پاکه شو نو عقیده سمه کا. دا د قرآن انداز دی. قرآن مجید پر ټول قرآن مجید کې چې کلم داسې بیان راځي نو چې کله داسې وشي چې د عقیدې بیان وشي او صورت دو صورت درې صورت کې نو ورپسې بیان د اصلاح د معاشرې کوي چې معاشره سم شي. نو بیا چې مداغه قوانین ذکر کړي نو ورپسې بیا د عقیدې سمول ذکر کوي چې عقیده سم کا. دغه اشاره یې دیتا چیسے نا چتے ما یوزل بیان دا عقیده وکړو خلقو غوګونو ته خبر ورسېدله او بیا مې معاشره هغه سمه کړه د هغې قوانین او د هغې اصول مې ذکر کړل. نو بس اوس به د عقیدې مسلې نه ذکر کوم، اوس به د توحید هغه بیان نه کوم. نه، قرآن وایي دا بار بار کوه ځکه عقیده باندې شیطان حمله ډېره کوي. اعمال چیر څنګه او زیات کوشش هغه د شیطان هغه په عقیده باندې دی، ځکه چې عقیده خراب شو قرآن کندر دی نو بیا کدی چې نه هغه ډېر ښه اعمال کوي هغه څه فایده نه ورکوي، عقیده خرابه ده کنه. او چې کله عقیده سمه وه نو که په اعمالو کې کمی راشي اعمال چې نه هغه څه ګناهونه ترې شوي نو څه سزا به وسکي د خپلو ګناهونو خو بیا به جنت ته لاړ شي د عقیدې د سموالي د وجې نه. نو دلته د عقیدې سموالي ذکر کوي چې عقیده دا جوړه کا چې برکت اچوونکی هغه یو الله تعالی دی. د الله تعالی نه علاوه بل هېڅوک چې هغه برکت اچوونکی نشته. برکت څه ته وایي؟ خیرونه اچول، په یو څیز کې خیر اچول، یو څیز کې زیادت هغه راوستل، داسې زیادت چې هغه د خیر وي، دې ته برکت ویلی شي. برکت هغه د انسان داري چې د انسان هغه عمر کم دی خو په هغه کم عمر کې د ده نه زیات کار هغه د دین واغستی شي. دې دومره کارونه وکړي چې هغه په هغه زیات عمر والا خلکو هغه نه کړی. لکه عبدالحی لکنوي رحمه الله یو عالم تیر شوی دی او د هغه 33 یا 35 سال عمر دی او په دغه لږ وخت کې هغه دومره کتابونه لیکلي دي چې په هر فن کې د هغه کتاب ملاویږي. دا ولې؟ د هغه په هغه عمر کې الله تعالی برکت اچولو، په لږ وخت کې چې نه هغه ډېر کار وکړو. ابراهیم علیه السلام ته وایي کان امتن، د امتو ډله وه. دا ورته ولې وایي؟ ځکه د هغه په هغه عمر کې الله تعالی خیر او برکت اچولو. دا خیرونه او برکتونه داسې چې د باچا سره مقابله وکړه، د خپلو بچو سره چې بچي هغه امتحانات په باندې رالل هغه امتحانات هم برداشت کړل. ښځې چې نه هغه په دشت و بیابان کې چې نه هغه پرېښودی، مختلف قسمه امتحانات هغه رالل هغه برداشت کړل. خو د دین داسې یو نوم ورته میلاو شو چې هر یو ډله وایي چې ابراهیم علیه السلام زموږ ملګری دی، زموږ په دین باندې دی. که یهودو نه هغې ابراهیم علیه السلام زموږ په دین دی، که نصاراو نه هغې ابراهیم علیه السلام زموږ په دین دی، که مشرکانو نه هغې ابراهیم علیه السلام زموږ په دین دی.
نو خیرونه او برکتونه اچونکي هغه یو الله تعالی دی. دانه یې وکرله هغې ته چې اوبه واچولې، اوس په دې دانه کې چې نو خیر او برکت اچونکي هغه الله تعالی دی. یعنی دا دانه انجام ته ورسوي څنګه؟ د دې نه تیغه راوخیږي، هغه تیغه مضبوطه شي، هغه غټ ګوټې شي، هغه بمبرې وکړي، بیا پې باندې بارانونه ونشي. ځکه چې په دغه ټیم کې باران نه وشي بیا فصل خراب شي، لو شي چې لو شي بیا باران وشي نقصاني به شي، تر دې چې ته ترې نه غله وباسې ترېشرې کې غله راوړې هغه کور کې محفوظ کړي، تا ته نتیجه میلاو شوه، انجام یې میلاو شو. دغه خیر او برکت په دې کې الله تعالی واچوي. ته به اسباب استعمالې، اسباب دا دي دانه وکرله هغې ته چې نو اوبه واچوه ټیم په ټیم باندې، سره ورته واچوه، چکر پې باندې وخت خیال یې ساته، د ګوډ وخې ګوډې کوه، نور چې نه هغه انجام ته رسوونکی الله تعالی دی. دغه مسله هغه په دې صورت کې ذکر کوي. برکت اچونکي د الله تعالی نه علاوه بل څوک نشته. برکت اچونکي دا به عقیده وي چې مبارک فی کل شیء هو الله، برکت اچونکي په هر یو څیز کې هغه الله تعالی دی. او ساده الفاظو کې تمام ذکر کړل چې څیز انجام ته رسوونکي، څیز داسې شي چې د هغې نه دته فایده حاصل شي او په لږ وخت کې ډېر کار وکړي، دقې ته چې نه هغه برکت ویل شي. لکه د خندق موقع ده، نبی علیہ السلام چې نو خندق کنی، صحابه کرام ورسره لګیا دي، نبی علیہ السلام وګوري، صحابه وګوري، صحابه راغی د الله رسوله لږ غونډې سالن مې تیار کړی او بس ته راشه، یو دوه درې ملګري ځان سره راوله. نبی علیہ السلام ټول لښکر ته اعلان وکړي راځئ فلاني روټۍ کړې ده. دې کور ته په منډه منډه راغی او ښځې ته وایي دغه شان چلو شو. نبی علیہ السلام خو اعلان وکړو، وایي تا ورته ویلي وو چې دونه سالن دي؟ یا ما ورته ویلي دي. وایي ښځه پرېږده اوس، هغه پوه شه او کار یې پوه شه. نبی علیہ السلام راغی، دعا یې وکړه په هغه سالن باندې، هغې کې الله تعالی داسې خیر او برکت واچو چې هغه ټول لښکر ته ورسېدله، ټول په هغې باندې ماړه شو. دا پکې چا وکړل؟ دا الله تعالی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مېلمانه راواستل، مېلمنو ته چې نو روټۍ کېښودلې شوه، هغې وی چې ابوبکر نی راغلی مونږ خوراک نه کوو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې راغی مېلمنو روټۍ نه وه خوړلې، ناوخته و، زوی ته غوسه شه او وی قسم دې زه روټۍ نه خورم، قسم یې وکړ. مېلمنو قسمونه وکړو مونږ هم نه خورو. چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غوسه سړه شوه، وی راځئ دا قسم مو کړی دی خو دلته د ده ماتول پکار دی، د ښه کار نه چې قسم وکړي قسم به ماتې، کفاره به ورکړي او چې نه هغه کار به وکړي. مېلمستیا ورکول دا ښه کار او نیک کار. قسم یې مات کړه او کېناستل چې ترکاری ته. هغه سالن کې دومره برکت راغی چې هغې هم ترې نه وخوړله، د کور افراد هم ترې نه وخوړله، پاتې هم شوه، سارې نبي علیه السلام نه ومې. دا برکت په دې کې چا واچو؟ دا الله تعالی واچو. لږ څیز هغه ډېرو کسانو ته کافي کېدل او هغې ته رسېدل. نو زموږ ستا به دا عقیده وي چې برکت اچونکی هغه یو الله تعالی دی. اسباب د برکت به استعمالو. اسباب د برکت څه دي؟ اسباب د برکت دا دي دین باندې عمل کوه. قرآن کې الله تعالی برکت اچولی، قرآن سره چې نه هغه ځان وتړه، د مونځ او دس چې نه هغه خیال ساته، تقوا او پرهیزګاري په ځان کې پیدا کا، ستا په هر یو کار کې به الله تعالی خیرونه او برکتونه واچوي، هغه به انجام ته رسي او هغه به فایدې والی ګرځي. نو دې صورت کې هغه مسله ذکر کوي چې برکت اچونکی او خیرونه اچونکی هغه یو الله تعالی دی. او په اولني ټکي کې ذکر کوي تبارک الذی نزل الفرقان، برکت اچونکی الله هغه ذات دی چې رالیږلی دی چې نو فرقان یعنې قرآن مجید. دې آیت کریمه وضاحت ته انشاءالله سبا